اوس هم وي د سهار رک شوی ماښام کور ته راشي په رک نه دي حساب. اوس هم د دې تور سرو دعاګانې ځان پسې کولی شي او داسې مستجابې دعاګانې لکه د وخت پیغمبرې چې راته کوي او یا د وخت ولي الله چې راته کوي. دونه مضبوطې دعاګانې دي. نو دا دعاګانې ځان پسې کې خو هزارونه ځان پسې مه کوئ چې دا جولۍ راته وغوړوي او دا خور د شپې ستاسو په نوم باندې پایار د خدای په در کې درج کړي. د خدای په در کې د هر مظلوم پایار د شپې په حالت کې او د شپې په وخت کې درج کېږي. هغه مظلومه که هغه خور ده که رور دی که ګاونډي دی او که عام انسان دی او هغه سره د وخت رزق شته او که نشته د هغه ډوډۍ کمه را که ډېره ده خو بهرحال تعالی الله وسایل درکړي دي او تا باندې دا فرض دي چې د خپل ګاونډي د خپل رور او د خپل تپوس که دا خور په نواب په کور کې واده را هم په ما او تا باندې فرض دي په حیثیت د پلار او د رور او که دا د غریب په کور کې واده را هم د خویندو خبرګیري په موږ باندې فرض ده. خو موږ په جنازو کې شنه زبري یو په جنازو کې رامنډې وو خور ما ته ایساره کې او زما خور ده او زه به یې مخ ګورم زه به د مایارو نه راخلاص یم او په ګنبد کې به یې خور ما ته ایساره کړي. د جمدې خور مې تپوس نه دی کړی او د مړې دپاره زمرې یم. جمدې له مې چېرته لاس اوږه نه را ورکړې او د مړې کټ له به اوږه ورکومه. جمدې مې په جمدانه باندې م خښه کړې او په مړوني باندې م په خپل لاس پې خورې ور واړم. مفرین شه پښتون او پتا زه به ملا ځان ته پښتون وې او زمونږ په دې معاشره کې خو را جرګه ډېر جرګې واله مي نو زه خو دا تاسو ته ویم چې را جرګې واله راشي نو اول د جرګې واله نه معلومات کوه چې ستا خپلې خور سره سلوک سم ستا خپل رور سره سلوک سم دی ستا خپل رشته دار سره سلوک سم دی تا د خور حق ورکړی دی تا د لوري څه ورکړې ده تا ترور له حق ورکړی دی که تا ورکړي نو بیا ته حقدار یې چې ته د ما جرګه وکړې او په ما باندې مرکه وکړې او ما ته مینت وکړې. خو که ده نه یې ورکړې نو خیال ساتئ چې داسې سړی په جرګه کې به ومځې او مه داسې سړکې په جرګه کې قبلوې. جرګه به هغه سړی کوي چې هغه پخپله د دې ټولو رامتوبونو او رذالتونو نه پاک وي. چې پخپله پکې ډوبي نو هغه زما او ستا جرګه نشي کولی هغه ته حق نشته د جرګې. اول به خپل کور روغی اول به د خپل کور نه شروع کوي چې په ما سره د خور حصه ده ما سره د لور حصه ده ما سره د خپل رور حصه ده ما یتیم را خارې سره اوسه پورې ظلم کړی دی ما رشتې پرې کړي دي زما رور سره خبرې نشته زما حج او عمرې ترتیب باندې روانې دي زما زه صاحب ترتیب یم په حجونو په عمرو زه د تهجدو په بنیاد صاحب ترتیب یم خو زما رور سره رورولي خرابه ده اول به رور سره رورولي ختم نه بیا به دې دا سجدې قبلوي که دې سجدو ته اقبال صاحب څه وایي تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ بنا دے تو جھکتا کہیں اور ہے پر سوچتا کہیں اور ہے. دا سجدې سړی کفر ته رسوي دا عمرې سړی کفر ته رسوي دا دینداري سړی جهنم ته رسوي چې کوم د مسلمان د دلزارۍ په شکل کې تا قایمه کړی د مسلمان دلزاري کې د مسلمان زړه درد دی د مظلومانو خیرې درپسې دي ګاونډه نه اور کې ولاړ دی د سپینې ږیرې په بنیاد باندې الله له حیا درځي او تا له الله نه حیا نه درځي الله ستا د سپینو ډکو لاج ساتي او تا له د الله نه حیا نه درځي چې د الله په مخلوق باندې زیاتی کې ظلم کې خپلو کشرانو ته لیکچر هم داسې ورکې. هغه د نوح علیه السلام د زمانې هغه خبر هم دې پښتنو مشرانو خفه کېږو به نه مونږ راټینګه کړې ده. نوح علیه السلام چې دا کله دا خیرې کولې نو د دې خیرو لپاره هغه 9.5 کاله صبر وکړو خو چې خبره دې حده پورې ورسېده یو سپین ږیرې په لار روانو یو نوسې ورسره دا ځکه کوم چې دا خبره اوس په موږ باندې صادق راځي د دې زمانې په سپین ږیرو باندې په اکثریت باندې په ټولو نه او په اکثریت باندې ځکه چې تاسو هم د پښتو معاشرې پیداوار او موږ هم د دې معاشرې یو. نو نوح علیه السلام په دې نیت باندې ورغی چې یاره دا سپین ږیری دی او بوډا دی دته به دعوت ورکم د اسلام دته به دعوت ته کلمې ورکم شاید چې دې قبول کړي. چې دې ورورسېد نوح علیه السلام بابا سره خبرې شروع کې بابا ورته وي ته خاموش شه او چې په اوږه باندې کم نوسې ناست چې هغه له لاره خبرو چلم نه ورته نو ورته وایي چې بچې ای ماشوم ته وي بچې وي زه خو مرمه قبر ته مې خپې ښکته کړي دي خو خیال ساته چې دا سړی نه دی دا ډېر زبردست جادوګر دی ګورې دا ګمراه سړی دی چې د خبره مه وره د خبره ونه
نو دک وخت کې نوح علیه السلام جدا شو، رب ته پر یاد وکړه علی الکافرین دیارا، یا الله په مخ ته ځمکه باندې د یو کافر کور مه پرېږدې، ټول هلاک کړي. او د دې زمانې دی ورسره څه چل کوي؟ دا هلکان دونه نه دي، د دې دماغ دونه نه دي، دا مشران ورته دا چل ښیي. اکثر ما دا لیدلی دي، ویره کاکا راته وایي چې را خویندې راضي که نو موږ ورته چې کاکا په څه باندې راضي کړو چې جایداد به موږ پسې ټول خیږي، موږ سره خو د خویندې سي دي او د موږ دونه خویندې دي، څه په کور دی او څه واده دی. وی کاکا راته وایي چې عمرې لی بوځه او ټوله خرچه ما ته رسي، نو په 1.5 لاک کې عمره ده او د 15 لکو روپو ځمکه ده، نو شپږ خویندې دي، نو ده په چې په 1.5 لاک عمره شوه نو 8 لکه روپۍ کې عمره کې خو پې خرچه وکړه، او دره 15 لکو روپو ځمکه به تې ځان ته کوزه کې وی ما را باندې عمره کړې ده او بس دا په عمره کې ما ته ځمکه کوزه کړه. دا چل ورته څوک ښیي؟ دا ورته دا سپینګیرې ښیي. نو د دې سپینګیرې به الله سره څه مقامي دی، به الله ته په کم حالت کې به دې پیش کېږي، دله به د الله نه حیا ورځي، د ده د دې ډکو نه به الله له حیا ورځي چې را دې کشرانو ته کم لکچر ورته ورکوي او کم لشکر ورته کوي. نورونو د دې وجې ټولو مشرانو ته وایم چې کشرانو ته غلطې لارې مه ښیئ، غلط سوچ ورله مه جوړوئ، تربګنۍ مه پیدا کوئ، تره ورته تره په بنیاد او د پلار په بنیاد تعارف وکړه او د تره رضوي ورته د رور په بنیاد تعارف وکړه، تربور ته ورته مه جوړوه چې د تربور دی او د لستوڼي مار دی. رور سره رورولي سمه کې، په رور به ملا مضبوطیږي، په پردي یار ملا نه مضبوطیږي، په پردي روړي ملا نه مضبوطیږي، په رور به ملا مضبوطیږي. موسی علیہ السلام چې کله فرعون ته ځي او د فرعون اتارټي په الله چیلنج کوي، د فرعون ریټ په الله چیلنج کوي، دا فرعون ته تبلیغ د دې خبرې نو، فرعون ته تبلیغ په پښتو معنی کې د فرعون اختیارات ته چیلنج او د موسی په ذریعہ. موسی علیہ السلام الله ته سوال کوي چې یا الله فرعون او فرعون اتارټي را باندې چیلنج کوي، کمزورم، عجزم، ناتوانم، یوازم، بے دستم، فرعونیت ته چیلنج ورکول دي، د فرعونیت رټ چیلنج کول دي، د هغه اختیار چیلنج کول دي. رب کائنات هم لاره له مضبوطه کا د خپل اهل نه، نو اهل کې څوک؟ هارون علیه السلام، او هارون علیه السلام یې سکرورو. پښتنو تاسو ته ویم، تاسو ته اشاره را چې په پردي روړي نه مضبوطېږي، خپل رور باندې به ملا مضبوطوي. د خپل رور سره امداد وکړي، د خور سره امداد وکړي او د رور سره امداد وکړي. او پښتانه رور سره امداد کوي، خو اول له بیبي راڼۍ سترګو ته ګوري چې بیبي راڼۍ اجازت وکړي نو بیا به رور له پیسې هم ورکوم چې ګرانه قرض غواړي، او رور سره به امداد هم کوم. که خور کره سوړم نو هم د ښځې سترګو ته ګورو. دنګه هغه پښتو څه شوه، هغه خلک لاړې چې پښتو کې پښتې ماتې دي او کدو کرې له پاتې دي. اوس خو د بیبي سترګو ته ګوري، د ښځې سترګو ته ګوري او د بچو سترګو ته ګوري چې هغې اجازت وکړي ښه رکني نه کوم، رور سره روري نه کوم او خور سره خورولي نه شم کولی. حاجي راځئ چې الرجال قوامون علی النساء باندې عمل وکړو، هسې نه چې النساء قوامون علی الرجال ته موږ جوړ کړی دی، نو دا الفاظ هم ټیک کې او د دې متعلق کردار هم ټیک کې. د ښځې او د بچو په خپل ځای حق دی، خو د رور او د خور په خپل ځای حق دی، د مور او پلار دی په خپل ځای حق دی. په جمدي مور او پلار باندې خرچې وکړې نو په مړ مور او پلار باندې بیا د خرچو به دونه حاجت نه راځي چې که په جمدو م وکړه، نو په جمدو باندې هم چېرته پوغ غوښه نه راخورولې، او د مړو دپاره دیګونه هم ډېر دي او پولونه هم ډېر دي او زردې هم ډېرې دي. جمدې بابا وچې شونډې له دنیا نه لاړ، که چېرته لږه غوښه او شوروا پې خورولې وه نو هغه یې مخکې به لږ رونق راغلی و، هغه به وچې شونډې او واده خوله به د دنیا نه نه ته، چې هغه د کمزورۍ له وجې خولې واده کړي، هغه عاجز څه خوړلي ني، هغه خو زمرکټې خوړلي او زمرکټو خوړلي. بس هغې له غوښه هم ډېره ده، هغې له اینه هم ډېره ده، هغې له قیمه هم ډېره ده. او چې د بابا او د بیبي نمبر راشي نو هغې له تشه شوروا او سپوره شوروا ولولېږي، چې تپوس ته وکړې دا ولې؟ یاره د بابا هم بلډ دی او د بیبي هم بلډ پریشر دی. یا خدایه پاکه دی ریال یم چې د دې سپین ګیر او د دې سپین سرې دا بلډ خېږي، چېرته د هغې ښځې او د بچو یې بلډ ونه ښته، ټوله غوښه هغې راکاږي او بابا او بیبي له سپوره شوروا لېږي. ای تاسو خدای پاک وبخه، تاسو به م الله ته پیش کېږئ، تاسو به م الله ته ودرېږئ چې الله ما وبخې او نسته کې مې نیا وبخې. په نیا به دې م راباندې کړي او په تا به م راباندې کړي، ورځئ به نه چې تاسو د سپین ګیرو او سپین سرې سره څه کړي. خیر خیرات هم کوئ، د مړو د رخ هم کوئ، د جمدو د رخ هم کوئ، صدقه هم ورکوئ، د سرسایي پیسې چې چا سره په دې جیب کې او دې دی کې څوک سره زما چې څونه حقدار دي او د سرسایي پیسې در سره
دا راته اپیل کوم روجې ته اختر سار ته مه ګورئ د اختر سار باندې ورکول مستحبو کې راځي علما کرام ناست دي او دغسې ورکول یو فریضه زمونږ جوړیږي چې د چا د بچو جامې به نی د اختر د چا د بېوسه به یې پیزار به نی چې ما او تاسو د سرسایې دا پیسې د نابالغو ماشومانو پورې د ټولو ورکو پی کس سرسایه 300 روپۍ را د یو مونځ فدیه هم 300 را چې په حالت د بیمارۍ کې پاتې شي او مړ شي که ښه دی که سړي او د یوې روجې فدیه هم 300 را او سرسایه هم سږ کال 280 روپۍ علما جوړوي چې د غنمو په اعتبار سره خو په دې 100 روپۍ زموږ کور نه روانېږي که موږ د 280 په ځای 300 چاله ورکړئ د هغې به په خیر ښېګړه وشي الله پاک به هم دنیا هم جوړه کړي الله به هم آخرت جوړ کړي او د ګنبد شاه بابا کې خدای او د رسول خاطرو کې زه خو معیارو کې هم دغه ټوله رسم دقت بیاني چې دا مقبرې په دې قبرونو پخولو مه ډکوئ مې ډکوئ مې ډکوئ بیا ګورې پښتنو کې هغه نه د ګنبد ملکانانو کې او نه د مایارو خانانو کې هغه کپرې نشته چې 100 جربه پټې مې ورکړو 100 جربه ځمکه مې د الله دپاره ورکړه مقبره که را باندې ډکه شوه په دې پخولو باندې را مقبره ډکېږي قبر پخول خلاف سنت عمل دی خلاف شرع عمل دی مره بیبي پخوي مره بابا مره ملک پخوي مره خان مره مفتی او مره قاضي هیچا قبر پخول جایز او روا نه دي که روا وي نو د محمد رسول الله او د صحابو قبرونه به اول پاخه شوي وو په ماربل او په چپس او په ټیلو به پاخه کړو نو قبرونه پخول روا نه دي سموي قبرونو له سموي زیارت کوي خو پخوي ما دا روا نه دي الله به هم دنیا هم ښه کړي الله به هم آخرت ښه کړي د کومو ملګرو نیت دی په دې مسایلو باندې د عمل دپاره او د خپل علماو نه د تپوس په رڼا کې ژوند تېرولو ته د چا نیت دی چې یو مسله به د علماو زده کوو او د هغې مطابق به ژوند تېرو د چا نیت دی لږ الله ته وښیه الله دې موږ له توفیق راکړي ټول دعا وکړئ